ولأبويه اور د مور د پلار د لپاره لكل واحد منهما د دې کې چې هر یو موجود منهما السدس شپږم حصہ ده مما ترک د هغه مال څخه چې پرې شي مرسي سړي ان کان له ولد چې چیرې د دې د لپاره اولاد فإن لم يكن له ولد كچير نو د دې د لپاره اولاد وورثه ابواه فلأمه الثلث مور پلار وارثان دي د مور د لپاره درېم حصہ ده فإن كان له إخوة كچير ود د دې د لپاره ورور خوندي فلأمه السدس د مور د لپاره شپږم حصہ ده عزیزانو دا د سورۃ النساء آیت نمبر 19 دی اور د دې نن درېم حصہ موږ بیانو اول الله رب العزت القان حصہ بیان کا بیا د انجنو د زنانو حصہ بیان کلا اور نن الله رب العزت د مور پلار حصہ بیانی عزیزانو ما په خیال سره په دین اسلام او په شریعت کې دومره حساسه مسله په نستر کې څومره چې د میراث مسله حساسه مسله ده اولانې خبره د علم ته علم الفرائض وای دا د فرائض علم سيو علم دی دویمه خبره عزیزانو ورونو اولاد پر درې قسمه ورونه چې یو حقيقي یو اخیافي یو علاتی حقيقي چې مور پلار دواړه شریکي حقيقي ورور کوي اور دویم علاتی و هغه توای چې خالی په پلار سره شریکي په مور شریک نه اور دریم اخیافي چې په مور شریکي په پلار نه شریک دغه درې قسم ورونه راځي اور په دغه درې قسم کې په جایداد کې په میراث کې په تقسیمېدو په وخت کې خامخا حصے چتو پورته راځي د شریعت او د قران قانون دی نن الله رب العزت د مور پلار حصے بیان اور د زنانو حصے د خوندو د لونو حصے بیان شوه نن الله رب العزت د مور پلار د بیان مور پلار حصے د دې سړی مرسي د هغه اولاد هم موجود وي نو د مور د پلار د پاره شپږم حصہ ده یعنی دغه میراث مال چې دی دا په شپږ عدد باندې تقسیمیږي یو حصہ د مور سو شپږم حصہ اور یو حصہ د پلار سو نه باقی څلور حصے چې پاتې سوې هغه د اولاد سو اولاد عام دي عزیزانو که نر دي که زنانه دي که کشنی دي که غټ دي که سم دي که خراب دي چې هر څه د لږ دي که ډیر دي اولاد مطلق قرآن ذکر کړی دی لہذا د اولاد د پاره څلور حصے پاتېږي منهم السدس شپږم حصہ مور پلار لازم دا د قرآن اول قانون د مور پلار مبارک فإن لم يكن له ولد فورثه أبواه فلأمه الثلث کچيري د دغه مرسي سړي زامن یا اولاد موجود نو مور پلار خو دي وارثان لیکن د مور درېم حصہ ده شپږم حصہ کمې درېم حصہ زیاتې یعنی د شپږم حصے ډبل حصہ هغه ته درېم حصہ ویل کیږي د مور د لپاره درېم حصہ ده اور د مور دغه مسله ودار کم حل کیږي چې میراث په درو حصے تقسیم کیږي یو حصہ به مور لذي باقی دوی حصے چې دي هغه به د پلار په حق کې راځي زوی نستا لہذا د پلار په حق کې ودا تقسیم کیږي دا دویمه مسله ده درېمه مسله دا ده فإن كان له إخوة فلأمه السدس کچيري د مرسوي انسان د سیولاړي د دنیا څخه چې د هغه ورور خور موجود یاد وساته په میراث کې د ورور خور مور پلار ډیر تیر دي د مور د پلار رشتہ ډیر قریبي او ډیر خاص رشتہ ده لہذا چې ورور خور موجود وي په هغه صورت کې چې مور پلار موجود دي ورور خور ته یو شی نه ملاويږي لہذا د مور د پاره د پلار د پاره شپږم حصہ ده دا مسله به هم په شپږ باندې تقسیمیږي په شپږ حصو باندې یا په شپږ عدد باندې تقسیمیږي یو حصہ به مور لذي اور باقی 15 حصے هغه په پلار لذي ځکه چې پلار عصبه دي عصبه مطلب یو جلا وضاحت دی هغه ان شاء الله بل ورځو کو چې مور پلار موجود وي زامن ورونه چې دي هغه حقدار نشي جوړېدلای اور په دې میراث په دغه حصو کې چې الله رب العزت نن بیان کړ د مور او د پلار حقوق او دا ډیر خاص او ډیر لازمي دي موږ خلک وایي مشرور را مختکی مشرور ته حصے ورکي جناب مشرور ته حصے پر کوم بنیاد باندې وکړي مشرور ته حصہ بطور هدیه اور تحفه تور کولای سي لیکن میراث نه سي ورکول از مش خلکو مشرور د پاره یو کوټه زیاته کې د کوم مشکل مشر دی دا کوټه په تخفل د ځان د مال سره زیات ورکولای سي لہذا د نور مال سره نه سي ورکول
میراث مسله په جرګو په بیٹکانو نه حل کیږي. میراث د لپاره قران موجود دی. ته ګوره الله رب العزت یو مسله بیان کړی ده، اولاد ستا نستا، ورور ستا، خور ستا نستا، نور چې کومې مسلې زما او ستا په معاشره کې دي ان شاء الله پر هغه باندې په دغه درس کې موږ ته مختصر زموږ د علاقې او د سیمې چې څومره اختلاف را روان دي هغه پر داشي باندې را روان دي. پلار لږ پرې شو نن ډېر سو، اوس تقسیم شي نه. یو ورور محنت کړی دی نور نه دی کړی، اوس تقسیم نشي کېدلی. اور مخکې لږ مال اوس ډېر مال سلو، جایداد سره ډېر سلو، اور مختلف شهرو کې خلک کار کوي، هغه شهر زما دی، دا شهر ستا دی، دا رقم نه دی. عزیزانو د میراث خپل مسایل دي، نه څوک پوښتنه کوي، نه څوک سر په خلاصوي. تدخور دغه میراث مسایل موږ بیانو، د آیاتونو بیانو، زما په خیال داسې څه مشکل هم معلومیږي. الله تعالی دې امن توفیق را نصیب کړي. ان شاء الله هغه مسلې به مخته بیانو.